کله چې بچا سکار شروع کو مثلا تجارت وغیرہ نو هغه بلاړو د مرغو جالی ته او د هغې ځای نه به یې مرغۍ والوځولې که هغه مرغۍ به خیر طرف ته لاړې نو ده به وي په دې کار کې زما خیر دی او که ګس طرف ته به لاړې نو وی به په دې کار کې زما بېخیري ده دا زما دپاره ښه نه دی او که هغه مرغۍ به سیده لاړې یا به شاته لاړې نو بیا به یې د بلې جالي نه مرغۍ الوځولې. حضور صلی الله علیه وسلم چې کله تشریف راوړو نو حضور صلی الله علیه وسلم د هغوی د دې غلطې عقیدې تردید وفرمایو او حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دې خبرې دا تاسو چې کم کار کوئ مرغۍ الوځوئ د دې څه حقیقت نشته او د هغې وجه هم دا ده چې یو عقلمند سړی په دې خبره پوهیږي چې کله سړی د یوې جالې نه مرغۍ الوځئ نو هغه به خامخا یا خی طرف ته ځي یا به ګس طرف ته ځي یا به مخې ته ځي یا به شاته ځي. نو حضور صلی الله علیه وسلم د دې غلطي عقیدې تردید وفرمایو د دې په ځای باندې هغوی ته استخاره وښوله چې کله تاسو کې څوک سکار کوي تجارت شروع کوي یا واده کوي یا بل څه مباح کار هغه شروع کول غواړي نو د هغې نه مخکې دې استخاره وکړي. استخاره د الله تعالی سره مشوره ده او دغه شان د عربو یو بله غلطه عقیده وه چې د سفرې په میاشت کې بلاګانې او مصیبتونه نازلیږي دا میاشت به هغوی ډیره زیاته منحوسه او ډیره سپیره ګڼله او په دې میاشت کې به یې کویدن واده نه کو. د هغوی عقیده دا وه چې دې میاشت کې څوک واده کوي نو هغه باندې مصیبتونه آفتونه راځي. حضور صلی الله علیه وسلم چې کله تشریف راوړو نو د هغوی د دې غلطې عقیدې هم تردید وفرمایو او حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل د سفرې په میاشت کې په باره کې چې ستاسو کومه عقیده ده د دې حقیقت نشته. دا هم د عامو میاشتو په شان یوه میاشت ده دې کې نه بلاګانې نازلیږي نه مصیبتونه نازلیږي. نن سبا که موږ وګورو هغه غلطه عقیده د اوسه پورې د بعضې خلکو موجود ده او غلطه عقیده څه ده موږ په خپله معاشره کې اورو وایي دې میاشت کې پیریان راکوزیږي او چې کله د دې میاشتې اخر شي نو بیا خلکو جاروګۍ راغستي وایي ګوډو شلو څومره چې یې زموږ د کور نه وځئ. دا انتهایی غلطه عقیده ده د دې نه ځان ساتل پکار دي. داسې عقیده د دې سره د سړي ایمان خرابېږي. څنګه چې عامې میاشتې دي دغه شان د سفر میاشت هم ده دې کې نه پیریان راکوزیږي نه چې دې په دې کې نور څه آفتونه او مصیبتونه نازلیږي. څنګه چې د کافرانو عقیده وه دغه شان د بعضې خلکو نن سبا زمانه کې هم دا عقیده ده نو د دې بدې عقیدې نه ځان ساتل پکار دي. د سفرې میاشت د عامو میاشتو په شان یوه میاشت ده. څنګه چې عامو میاشتو کې واده کویدن جایز دی څنګه چې عامو میاشتو کې بلاګانې او مصیبتونه نازلیدل دا ضروري نه دي دغه شان د سفرې میاشت هم د عامو میاشتو په شان یو میاشت ده. لہذا د دې غلطو عقیدو نه ځان ساتل